الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ډېر محترمو او عزتمندو مشرانو همزولو کشرانو وروڼو په دې وخت کې چې موږ د رمضان المبارک په دې مبارک میاشت کې یو او الله تبارک وتعالی موږ ته ژوند راکړی دی او دا مهلت یې راکړی دی چې موږ ته رمضان المبارک یو ځل بیا میلاو شوی دی څو پورې چې د رمضان المبارک د میاشتې د اهمیت او د دې د فضیلت تعلق دی نو د هغې نه خو انکار نشته دی او دا فضیلت دومره زیات دی چې الله تبارک وتعالی د خپلو بندگانو په دې میاشت کې مغفرت کوي او بخښنه کوي د دوزخ د اور نه الله تبارک وتعالی خپل بندگان بچ کړي او الله په خپل بندگانو باندې دومره زیات مهربان وي چې د خپل بندگانو معمولی عملم په ډېر لوی درجاتو باندې قبول کړي نفلي عبادت د فرضو په درجه کې قبول کړي او د فرضو لا څه ډېر لوی درجه نوره ورکړي چې اویا درجې اوچت کړي لیکن په دې موقع باندې چې موږ د یو ډېر لوی ازمایش سره مخامخ یو الله تبارک وتعالی په دې موقع باندې دعاګانې قبلوي الله تبارک وتعالی د بندگانو لږه غونې رجوع په ډېر لویه رجوع باندې قبلوي او بدلوي د نفل عبادت کې نو د فرض درجه وله ورکوي مطلب دا دی چې بنده په لږ عمل باندې الله ته ډېر زیات نږدې کیږي او بیا په دې موقع باندې چې دا د کرونا د وبا د وجې نه ټول امت پریشانه دی ټوله دنیا پریشانه ده په دې موقع باندې خو د رمضان المبارک د میاشتې راتلل دا زموږ دپاره یو ډېر لوی نعمت دی او ډېر لوی رحمت دی چې چېرته دا نعمت او دا رحمت زموږ نه ضایع نشي او هغه نعمت په دې دی چې دا وبا
به کله ختمیږي. الله تبارک وتعالی د دې دپاره څومره وخت مقرر کړی دی. د الله تبارک وتعالی امتحان او ازمایش کله کله په دې دنیا کې چې د مصیبت په شکل کې راځي، د آفت په شکل کې راځي، نو دا د الله د طرف نه د اسمان نه داسې نازل شي او که انسانان په خپله د خپلې تباهۍ اسباب برابر کړي د ځان سره، ځان دپاره. لیکن د الله د مرضۍ نه بغیر خو په دې کائناتو کې معمولی یو پاڼه د ونې نشي غورځېدی. نو د داسې آفتونو، د داسې مصیبتونو نه د نجات دپاره الله ته رجوع پکار ده. د دې نه بغیر بل هیڅ حل نشته چې څومره اسباب او وسایل زموږ سره دي او موږ ورته اسباب وایو، دا ټول اسباب په خپل ځای دا د استعمال شي، دا احتیاطونه دې وشي، لیکن د دې ټول هر څه انتها هغه الله ته ده، د دې ټولو رجوع الله ته ده. او دا چې څومره کارونه دي او څومره څه کېږي نو دا به د الله په حکم باندې کېږي. نو الله ته رجوع د ټولو نه لویه ذریعه ده چې موږ ټول الله ته رجوع وکړو. دې نه دا خو پته ولګېده چې الله تبارک وتعالی په دې دنیا باندې دا چې زموږ ټوله دنیا الله داسې په یو ځای باندې ودرولې ده. دنیا ولاړه ده، د دنیا ټول نظام ولاړ دی، د دنیا ټول سیستم ولاړ دی، د ټولې دنیا جازونه نن په ځمکه ناست دي. د ټولې دنیا چې کوم ګاډی روان دی او انسانانو چې څنګه روان کړی دی، دا ګاډی ټول الله تبارک وتعالی په خپل قدرت ودرولی دی. څوک دې روان کي که نه، څوک دې د دې وبا حقیقت معلوم کي که نه، د دې آفت حقیقت دې څوک معلوم کي که نه. اوس د دې نه په څه پته ولګېده؟ موږ دعاګانې غواړو، الله دعاګانې نه قبلوي. تاسو اندازه لګوئ دا ډېر حساس او ډېر خطرناکه مرحله ده چې کله انسانان د الله نه دعا غوښتل شروع کړي او الله دعاګانې هم نه قبلوي بیا، او اضافه کیږي د وبا په پیلاو کې اضافه کیږي، نور هم خورېږي. او د دنیا ټول نظام موږ یې د روانولو کوشش کوو، موږ لاک ډاون وکړئ، لاک ډاون مه کوئ، لیکن دا پته ولګېده چې ستا د لاک ډاون کولو سره او د نه کولو سره دا که تاسو خیال کړئ نو یو عجیبه غوندې منظر جوړ شوی دی. کله چې زموږ په ملک کې 1500 مریضان خواو شوو نو لاک ډاون وشو. اوس چې 6,000 او د هغې نه زیات شوي دي او 15,000 ته رسېدلي دي او د دې نه زیات لګیا دی خورېږي، نو لاک ډاون ختم کوي. دې نه معلومیږي انسانان نه پوهېږي اصل دنیا د الله ده. دا ټول دنیا د دنیا نظام الله ودرولی دی. دې نه معلومیږي په دې طریقه په دې باندې الله راضي نه دی. دا ما او ته چې څنګه چلول غواړو او څنګه لګیا یو چلوي، نور الله تبارک وتعالی په دې راضي نه دی. دا به بدلول غواړي، نو بدلول به څنګه غواړي؟ که دا هم د الله د مرضۍ مطابق بدلی، تیار یې دې ته چې دا دنیا او د دنیا دا ټول نظام د دې نه پس به د الله په مرضۍ چلیږي، زما په مرضۍ به نه چلیږي. زما مرضي نشته، زما مرضي ناکام شوه، زما نظام ناکام شو، زما ټول هر څه چې الله تبارک وتعالی خوښ نه کړه. نو چې دا الله خوښ نه کړه نو اوس به دا الله په مرضۍ باندې دا چلول غواړي. حقیقی بادشاہ، حقیقی ملک، مالک الملک، د بادشاہی بادشاہ نظام ودرو، نظام چې ودرو اوس یې ته نشي روانولی. روانۍ بیا مغه نو اله بیا روانۍ چې د هغه د مرضۍ مطابق جوړ شي. دا چې ستا ټول هر څه د هغه د مرضۍ مطابق برابر شي نو ته بیا ویلی شي اوس دنیا نظام دا روان دي شي. دا به کله کېږي چې زموږ انفرادي شخصیتونه هم برابر شي د الله د مرضۍ مطابق شي. دې ته ښه غوږ کېدی، زموږ انفرادي ژوند د الله د مرضۍ مطابق شي.
او زمونږ اجتماعي ژوند هم د الله د مرضۍ مطابق شي. څنګه شي؟ ګوره موږ لا اوسه پورې دروغ ویل نه دي پرېښي. دروغ چې د دروغو سره ایمان نه جمع کیږي. څوک چې دروغ وایي نو دروغ ویونکی او په دې زړه کې یعنی په یو زړه کې هم دروغ او هم ایمان دواړه نشي جمع کېدی. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بالله. دروغ هغه خلک وایي او هغه خلک یې جوړي چې په الله باندې ایمان نه لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس کو مؤمن زناکار کیدی شي؟ فرمایي او قد یکون ذلک، کیدی شي وشي دا کار. مؤمن غل کیدی شي؟ فرمایي او قد یکون ذلک، کیدی شي دا کار ته وشي، ځکه خو الله سزاګانې مقرر کړي دي. هغه سړی بیا تپوس کو یا رسول الله مؤمن دروغجن کیدی شي؟ نو فرمایل نه مؤمن دروغجن نشي کیدی، مؤمن دروغجن نشي کیدی. یعنی ایمان او دروغ نشي جمع کېدی. موږ دروغ نه دي پرېښي، هیڅ فرق نه دی راغلی. موږ په خپل معاملاتو کې دوکه نه ده پرېښې. تاسو خیال کړی زموږ معاملاتو کې دوکه موجود ده، دوکه هیچا نه ده پرېښې. دا دوست داندلي ملاوټونه تاسو اندازه ولګوئ. پیو والا په خپل پیو کې ملاوټ کول پرېښي دي. وریجو والا په وریجو کې ملاوټ کول پرېښي دي. غوړي چې څنګه جوړیږي او د کم څه نه جوړیږي او کم ګند بلا پکې ملاویږي هغې دا کار پرېښی دی. مردارې غوښې خرڅولو والا مرداره غوښه خرڅول پرېښودي دي، توبه یې ویستلې ده. چا چې کومه دوکه کوله، کومه غلط کار یې کو، کومه دروغ یې وې، څومره پراډونه کول، هغه پراډونو والا خلک هم هغه شان په خپل پراډونو کې لګیا دي، په خپل دوکو کې هغسې لګیا دي. الله به څنګه توبه قبوله کړي؟ او بیا ټول خلک لګي الله ته توبه وباسئ. لیکن چې دا وایي الله ته توبه وباسئ نو هغه چې کوم ګناهونه په خپله یوازې کوي نو هغه په خپله هم نه دي پرېښي. ظلم مونږ نه دی پرېښودی. د قومي خزانې نه چې هر فرد څومره غلا کوي دا غلا یې نه ده پرېښودی. څومره دوکې چې مونږ هر خرڅونکی د سامان، فروټ والا چې فروټ خرڅوي، سبزۍ والا چې سبزي خرڅوي، غلې والا چې غله خرڅوي، څومره سامانونه چې خرڅېږي په هیڅ یو شي کې دوکه کول چې موږ څومره کول اوس هم هغه دوکه جاري ده. موږ الله به توبه قبوله کړي. څنګه به الله توبه قبوله کړي؟ نو انفرادي اسلام پکار ده، قومي طور هم اصلاح پکار ده. د زړونو څنګه چې قرآن کریم اصلاح کول غواړي په دې روژه کې د قرآن تعلیمات زده کول پکار دي او خپل ژوند د هغې مطابق جوړول غواړي. او د دې بنیاد هغه حکومتي اصلاح ده چې حکومتونه او حکمرانان الله ته متوجه شي. زموږ د افسوس خبره دا ده چې په دې موقع باندې د انسدادي تدابیر، احتیاطي تدابیر حکومتونو اختیار کړي دي او دې کې څه شک نشته چې دا پکار دي. دې کې هیڅ قباحت نشته دی. شریعت د دې نه ابا نه کوي، د دې نه انکار نه کوي چې دا دې وشي. لیکن اصل شی چې الله ته رجوع ده. زموږ حکمرانان هم هغه شان د الله باغیان دي، اب هغه شان سودي نظام چلوي. زموږ د ملکونو نظام، معاشي نظام، نظامی معیشت ټول په سود باندې اوس هم روان دی. او د مجبورۍ نه په سود کې وایي چې کمې هم پکې وکړو. کمې نه، سود مکمل ختمول غواړي او توبه ویستل غواړي. چې څو پورې د سود نه توبه نه ایستلي، دا خو د کرونا وایرس دی چې زموږ د فحاشۍ اډې بندي کړي دي. د کرونا وایرس دی چې زموږ د ښځو د سړو میل میلاپ یې بند کړی دی. د کرونا وایرس دی چې بوټلو کې خلک نه پاتې کېږي. فحاشي، عریاني، رقص و سرود مجلسونه بند کړي دي. لیکن موږ هم هغسې چې دا څنګه ختمیږي، د کرونا وایرس د ختمېدو اعلان وشي چې دا د دنیا نه ختم شو، نو بیا به هم هغه بې حیایي شروع کېږي، هغه فحاشي به شروع کېږي، هغه رقص و سرود مجلسونه به وي، هغه شراب خانې به وي، هغه د بدکارۍ اډې به بیا چلیږي. د هغې دپاره به تیارې رواني. په دې باندې الله راضي نه دی. داسې به دا کار نه کېږي، په دې طریقه به نه کېږي. د دې وجې نه الله ته رجوع انفرادي طور هم پکار ده،
په قومي سطح باندې هم پکار ده هر فرد دې الله ته متوجه شي او قومونه دې ټول الله ته متوجه شي او کاروباریان کارخانهدار بازار والا خلک تاجران چې څومره دي د خپل ټول کاروبارونه دروغ دوکې فراډونه ملاوټونه غلاګانې د پردو مالونو خوړل سودونه رشوتونه ټول ختم کړي زموږ خلک خو دې حد ته ورسېدل چې د کرونا د وبا زدګانو دپاره د بیمارانو دپاره او د متاثرینو د دې وبا دپاره چې کوم فنډ راغی نو په هغې فنډ کې هم خیانتونه وکړه هغې فنډ کې هم دوی غلاګانې وکړه دوکې وکړې نو څنګه به الله زموږ نه وبا لرې کړي وافت به لرې کړي د دې وجې نه د دې بنیادي ضرورت دی زموږ حکمرانان دی اول توبه وباسي د مسلمانانو ملکونو چې څو پورې دوی توبه نه ایستي نو توبه به څه ته وایي هسې دې ته نه چې دوی لاسونه اوچت کړي او دعاګانې وغواړي دا په دعاګانو باندې نه کېږي د حکمرانانو دپاره صرف دعا نه ده کافي بلکې د حکمران دپاره الله ته رجوع چې دی اعلان وکړي د الله نظام به چلیږي نور بس موږ سرنډر شو موږ شکست تسلیم کو د دې نه بس د الله نظام چې څنګه الله غواړي هغسې به چلو د قرآن و سنت د ماهرینو یو کمیټي جوړه کړي او د هغې مطابق د خپل ټول ملک نظام برابر کی دې ته به توبه وایي او که دا توبه څو پورې نه شوي نو دا توبه بیا نشته په خوله باندې توبه نه چې موږ توبه وباسو موږ لاسونه اوچتو دعاګانې کوو د دې چې خلکو دعاګانې هم الله بیا نه قبلوي چې د هغه په لاس کې اختیار دی او اختیار دې دپاره استعمال دی چې د کفر او د شرک او د ظلم نظام روان دی د الله د بغاوت نظام یې روان کړی دی د ده توبه به الله اله قبلوي چې دا نظام دی ختم کی خپل اختیارات استعمال کی او الله ته سرنډر شي زموږ ټي وي چینلې زموږ چې څومره انکران دي ټول قوم هغوی په شکوک او شبهاتو کې مبتلا کړی دی دا نه چې د قوم اصلاح وکړي او د قوم تربیت وکړي د قرآن و سنت په دې روژه کې هم پکار ده د قرآن و سنت تعلیمات زموږ چینل خورولی زموږ ټلویزیون چینل زموږ قومي چینل او زموږ چې کوم د خلکو ځان له چینلې دي دې ټول الله ته رجوع کړی وی لیکن ټول کرونا داسې کرونا هغسې کرونا به داسې ختمېږي داسې او د خلکو الجنونه زیاتول دا د دیو کار نو په دې وخت کې بلکې د خلکو اصلاح کول خلکو له حوصله ورکول او هغه خلک خپل چینل ته راوستل او د هغې تقریرونه او د هغې خطابات او د هغې انټرویانې نشر کول پکارو د کوم په وجه چې قوم ته حوصله میلاویږي قوم ته تسلي میلاویږي قوم ته یو واضح لایح عمل میلاویږي د روجي په میاشت کې انفرادي طور چې کوم کارونه دي چې دا زموږ په وس کې دي زما په وس کې دي ستا په وس کې دي د ټولو نه اول خو زموږ نه د روجي میاشت ضایع کیږي د روجي په میاشت کې ټول سوشل میډیا ده او سوشل میډیا باندې د قرآن درسونه هم شته دی د قرآن ترجمې هم روانې دي درسونه د حدیث هم روان دي د علماو بیانات هم روان دي لیکن موږ دې یو شي ته توجه نه ده کړې ټوله سوشل میډیا دا ګن بلا فضول گپ شپ ټوله شپه تېره شي او موږ 2 رکعته مونځ ونه کړی شو موږ تلاوت د قرآن ونه کړی شو موږ وایو چې یاره روژه تېرو نو روژه به په دې باندې لنډو چې بس دا د میډیا استعمال وکړو دا غلط استعمال دی میډیا باندې غلط شي ته کتل پردی زنانه ته کتل همدغسې حرام دي څنګه چې بهر کتل حرام دي بے حیايي په میډیا باندې قتل یوازې ځان لا همدغسې حرام دي لکه بهر چې فلم او سینما قتل حرام دي د دې وجې نه د سوشل میډیا په استعمال کې خصوصا د روجي په دې میاشت کې پکار ده موږ خپل تربیت وکړو او داسې تربیت وکړو چې زموږ زړه او زموږ دماغ مسلمانان شي د علماو یو فتوا ده په دې باندې هغه فتوا دا ده چې د سوشل میډیا استعمال او د سمارټ فون استعمال د چا دپاره جایز دی نو دا ښکاره خبره ده چې کم څوک په ځان باندې کنټرول لري چې هیڅ غلط شی به نه ګورم او چې کم صحیح شی راځي د لایک کړي هغه چینلې دي او هغه ځایونه دي چې کم ځای نه صحیح څیز راځي او دی په کنټرول په ځان لري چې غلط شی راشي نو به نه ګوري د دپاره د دې میډیا استعمال جایز دی چې د چا دا کنټرول په ځان نشته د هغه دپاره ناجایز دی د دې وجې نه د روجې په میاشت کې کم از کم دا غلطه میډیا ټوله بنده کوي صحیح طرف ته لاړ شئ صحیح هغه طرفونو ته لاړ شئ چې د کوم ځای نه زموږ د قرآن و سنت په رڼا کې تربیت کیږي د دې سره سره
دا یو مشهوره خبره په دې چینلو باندې گردش کوي او خلک لګیا دي چې په 12 مئی باندې به دا وبا ختمیږي. مونږ په دې کې لګیا دا په 12 مئی به ختمیږي. د مسند احمد امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خپل کتاب مسند احمد ابن حنبل کې چې کوم حدیث راوړی دی د هغې په رڼا کې بس دا یو په دې چینلو باندې او په دې سوشل میډیا باندې د خلکو یو مشغولیت بل روان دی چې بس وبا ختمېدو واله ده. لیکن کوم خلک چې دا روایت پیش کوي نو 12 مئی خو را روان دی اوس که نه. دا کلیپونه خو ستاسو محفوظ دي چې تاسو هغه حدیث چې د یو خاص معاملې سره تعلق دی هغه حدیث دلته پیش کوئ نو 12 مئی به تېره شي او وبا به ختمه نه شي. الله دې وکړي چې دا وبا ختمه شي. د الله نه دعا غواړو چې دا وبا دې الله ختمه کړي. الله دې زر تر زره ختمه کړي. لیکن 12 مئی راغله او دا وبا ختمه نه شوه نو بیا به دا کلیپونو سره څه کوئ چې کوم ریکارډ شوي دا دې دپاره بس هسې خامخا یو تشهیر په سوشل میډیا باندې خلک په یو بل غم الجن کې اخته کول په ځای د دې چې خلک الله ته رجوع وکړي. دا یو حدیث دی امام احمد رحمه الله په مسند احمد کې راوړی دی. نبی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوي دی. فرمایي ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة الا رفعت او خفت. دا النجم چې کله عرب ذکر کوي نو النجم د ثریا ستوري دپاره ذکر کوي چې نه راخیږي په یو قوم باندې د ثریا ستوری د سحر په وخت کې او په دې قوم باندې څه آفت څه وبا څه مصیبت یي نو الله هغه یا ختمی یا یې کمی سپکوي. دا چې په کوم مناسبت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اول خو په دې حدیث باندې خلکو د ضعف خبره کړې ده. ډېرو محدثینو ویلي دا حدیث ضعیف دی د هغې د ضعف خپلې وجې دي. لیکن که دا صحیح شي نو صحیح حدیث دی د هغې استعمال خلکو په دې موجوده د کرونا وبا دپاره چې کړی دی نو دا یې ښه نه دي کړي. د دې سره یو بل روایت چې هغه د دې خبرې تایید کوي چې دا د یو خاص واقع موقع دپاره دی هغه حدیث دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا طلع النجم یعنی الثریا رفعت العاهة عن الثمار. چې کله ثریا ستوری راوخیږي نو د میوو نه آفتونه مصیبتونه لرې کیږي. خبره داسې وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا حکم کړی نو دا په دې کړی چې د میوو د خرڅولو یو وخت وښوده. د میوو د په ونو کې د جوړېدو د تیارېدو د پخېدو داسې یو مرحله چې یو وخت پورې دا مصیبتونو ته آفتونو ته ډېرې نږدې معمولي هوا هم راځي نو ګل یې ختم کو څه شی چې جوړ شوی غوټۍ یې ختمه کړه. د دې په وجه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو د میوې هغې پورې مه خرڅوئ چې ثریا ستوری راونه خیږي. ځکه د ثریا د راختو د النجم د راختو نه پس د میوو نه دغه آفتونه مصیبتونه ختمیږي. یعنې میوې خپل داسې حد ته رسېدلي چې بیا یې ته خرڅی نو خرڅولی شي. کم وباګانې یا آفتونه په میوو چې راځي نو هغه د ثریا ستوري د راختو نه پس نه راځي. یعنې دا د موسمونو یعنې د میوو د پخېدو د موسم یو ترتیب او یو حد وښوده نو د هغې سره تعلق دی. بیا دا حدیث خلکو بیانول شروع کړي دي د دې وجې نه په دې پسې مه ګرځئ چې ثریا ستوری راوخیږي نو ختم بشي چې الله راضي شي نو ختم بشي چې الله وغواړي نو ختم بشي. 12 مئی ته خو لا بیا هم ورځې شته. دا 12 مئی نه دا نن هم ختمېدی شي چې الله وغواړي. دا په یو څو سیکنډه کې ختمېدی شي چې الله وغواړي. نو هغه ځای ته رجوع وکړئ په ضعیفو احادیثو یا د حدیث په صحیح ځای کې استعمال پسې په غلط ځای کې استعمال په نتیجه کې څه سهارا غستل نو دا وخت به راشي به ختم نه شي بیا به څه کوې. اصل خبره هغه ځای ته رجوع پکار ده هغه ذات ته رجوع پکار ده چې د کوم ذات په اختیار کې دی ده د هغې یو په ذریعه بل ذریعه دې پسې مه ګرځه. هغه ځای ته ځان ورسوه هغه ځای کې سر ښکته که په کوم ځای کې چې د دې بلا د ختمېدو قوي امکان نه بلکل یقین دی چې ختمېدی شي چې کله الله وغواړي نو ختم بشي. په یو ورځ کې نه په ګنټه کې نه د سیکنډونو په حساب کې
نه به وبایي او نه به یو مریض وي بیا هېڅ شی به نه وي. دا دنیا ټوله د الله په اختیار کې ده، دا د بل چا په اختیار کې نه ده. الله چې کله وغواړي ختمیږي به، نو رجوع پکار د الله ته. زمونږ اوس هم د خلکو هغه سلسلې ونه درېدې، کومه سلسلې چې الله تبارک وتعالی په هغې کې زموږ دپاره یو وسعت ایښودی دی او نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم په هغې باندې څه داسې زور نه دی ورکړی چې هغه د خامخا په دې طریقه باندې وشي. بعضې اعمال فرض منځونه معلوم دي، سنت معلوم دي، واجب معلوم دي، ضروري څیزونه ټول معلوم دي او نفل هم معلوم دي. د تراوح حیثیت یعنې چې موږ کوو نه قیام اللیل دی، اصل کې دې د قیام اللیل ویلی کېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم قیام اللیل کړی دی نو ټول عمر کړي دي او د رمضان المبارک په میاشت کې ډېر په اهتمام سره کړي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دا مونځ 8 رکاته کړی دی او بیا ورسره وتر کړي دي. نو 3 رکاته چې وتر شي نو 11 رکاتونه شو ټول. د صحابه کرامو شوق دومره زیاتو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمع په مانځه کې نه بلکې ځان له یوازې وکړل او صحابه هم دا په هغه وخت یوازې قیام اللیل به کوو. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې خلق سوس شو، ناراض شو. نو هغوی د صحابو په اجماع باندې یو فیصله وکړه چې موږ به دا په جمع باندې کوو ځکه خلک سوس شو، کیدای شي مکمل یې پرېږدي. نو دا یو فیصله یې وکړه د صحابو په مشوره باندې چې دا به 20 رکاته کوو او په جمع باندې به کوو. نو اوس دواړه ګنجایشونه موجود دي. ګوره که څوک د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې هغه شان په هغه طریقه باندې 8 رکاته مونځ کوي او که څوک د خلیفه راشد د طریقې مطابق نن سبا چونکې خلک که څه خبره کوي که نه نو د هغې نه زیات خلک سس شوي دي، ناراض شوي دي. زمونږ د قیام اللیل مونځ د قیام اللیل نقشه نه ورکوي. زمونږ تراویح ورته تراویح وایو اوس دا د قیام اللیل نقشه نه پیش کوي. ګورئ دا زر زر په منډه منډه چې بالکل په یو داسې رفتار باندې کم څوک راکټ مولا دی او کم څوک د لیوه بچی دی او کم څوک د لیوه زوی دی او کم څوک د بد لیوه زوی دی. دا مختلف نمونه مونږ ورکړي دي چې دا زر زر تراویح کوي. نو په 20 منټه کې 20 رکاته چې څوک وکړي نو دته مونږ ډېر تکړه مولا وایو، ډېر تکړه قاري ورته وایو. نو زمونږ د 20 رکاتو یو که 100 رکاته هم وکړي او که 8 رکاته وکړي که هر څه وکړي په دې طریقه باندې خو دې ته د قیام اللیل مرتبه او درجه نشي میلاوېدی. لیکن د کومې حده پورې چې د رکاتونو تعلق دی نو نن خلاصه زه په دې هغه دلایلو کې زه نه ځم. داسې علمي مجلس نه دی د ټولو عوامو د اصلاح دپاره دا خبره چې که څوک 8 رکاته کوي نو هغه دې 8 رکاته وکړي او په هغه طریقه دې وکړي چې په کوم من رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي. ښه په اهتمام سره دې وکړي او ټوله شپه دې دا نور هر څه نه واوړی دی د سوشل میډیا نه او الله ته سجده ولګوئ. او که څوک وایي چې نه زه 20 رکاته کومه نه هم دلیل موجود دی نو 20 رکاته دې وکړي لیکن دی د 8 رکاتو والا ته بد نه وایي او 8 رکاته د 20 رکاتو والا ته بد نه وایي چې څوک 20 رکاته کوي نو د 20 رکاته وکړي. کوم ځای کې امام دی مقتدیان دي ټول په دې راضي دي متفق دي موږ 20 رکاته کوو. نو چې کوم څوک 8 رکاته کوي د هغه دپاره ښه گنجایش دی 8 رکاته دې وکړي او بیا دې کور ته لاړ شي یا دې په خپل کور کې 8 رکاته وکړي. او چې څوک 20 رکاته کوم ځای کې 8 رکاته کېږي او 20 رکاتو والا دی نو چې 8 رکاته د هغې سره وکړي نو بیا دې دا نور باقي ځان له کور وکړي. قیام اللیل دی ته چې څومره کې کول غواړې وکړه لیکن اصل څیز اختلاف دی او اختلاف شر دی. د اختلاف نه امت بچ کول دا فرض دی، لازم دی. په جماعتونو کې په دې باندې جګړې بحثونه په دې باندې وخت لګول چې څوک 8 رکاته کوي هغه 8 رکاته کوئ او څوک 20 رکاته کوي هغه 20 رکاته کوئ. الله ته رجوع وکئ، الله ته سجده ولګوئ، د الله عبادت په دې ورځو کې وکئ. بس دغه لوی غنیمت دی، دا لوی غنیمت دی.
د دې وجه نه په دې چکر کې پرېوتل نه قرآن ولولئ څومره ډېر لوستی شئ څومره ډېر منځونه کولی شئ څومره اوږده اوږده منځونه کولی شئ نو څوک 8 رکاته کوي او که څوک 6 رکاته کوي په دې کې توسع موجود ده الله به دې ټولو انشاءالله یو شان اجر ورکوي په دې ورځو کې د اعتکاف وخت را روان دی چونکې په دې جوماتونو کې موږ به په خپله دلته به د خپل جومات کې اجتماعي اعتکاف کوو 50 کسان کم از کم به دلته موږ سره ناست وه به یو تربیتي مرحله م وه لیکن د دې اجتماع د بندېدو د سوشل ډسټنس د دې فاصلو د دې قوانینو د وجې نه او د دې تدابیرو د وجې نه هغه اجتماعي اعتکاف خو موږ نشو کولی د دې وجې نه کوم خلک بعضې وایي چې یاره په کورونو کې د اعتکاف وشي نو اعتکاف په جومات کې کیږي د اعتکاف ځای جومات دی په دې نن سبا حالاتو کې هم د دې گنجایش ته دی چې اعتکاف چونکې فرضي کفایي دی د دې وجه نه که یو کس هم په جومات کې کېناست او اعتکاف یې وکړو چې پای کې د سوشل ډسټنس د دې د قایمولو څه مشکل نه راځي نو یو کس یا 2 کسان که په جومات کې کېناست او اعتکاف یې وکړو نو د ټولو خلکو د طرف نه دا اعتکاف وشو دا چونکې فرض کفایه دی چې یو کس هم د کلي کېناست په یو جومات کې دا کوشش پکار دی چې یو کس خامخا په جومات کې کینی او اعتکاف وکړي جوماتونه غټ دي 2 کسان کېناستی شي پکې 2 کسان دي کینی لیکن که یو هم کېناسته نو بس اعتکاف وشو البته په کورونو کې عبادت کول قیام اللیل لیکن د اعتکاف ځای باقاعده جومات دی وانتم عاکفون فی المساجد نو د اعتکاف دپاره باقاعده د جوماتونو ځای دی زنانه که په کور کې اعتکاف کوي په یو کمره کې ځان لکینې عبادت کوي نو د دې د هغه اعتکاف حیثیت خو نه وي کوم چې په جومات کې اعتکاف کیږي لیکن هغې ته به الله اجر ورکوي ځکه هغې دپاره ګنجایش هم بل نشته دی په کور کې ځان له یو کمره کې جدا کړي نو د الله عبادت وکړي د الله د رحمت نه دا امید دی چې دې ته به هم الله د اعتکاف اجر ورکړي دې وجې نه یو مسله دلته بله هم راغلې ده او هغه دا ده چې په روژه کې کله کله څوک خوراک وکړي نو مخکې موږ د دې ذکر کړی خو بهرحال سوال شوی دی نو سوال دا دی چې په روژه کې چېرته په یېره باندې خوراک کیږي نو په یېره باندې په خوراک باندې روژه نه ماتیږي او دا هم پکې حکم دی چې څوک په یېره باندې خوراک شروع کړي نو تاسو هغه ته ور یادوی یم نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه یو روایت نقل فرمایي چې روژهدار کله په یېره باندې په روژه کې څه خوراک کوي دا د الله له طرفه د ده میلمستیا ده چې ورکوي نو وردي کې ورته میلمستیا ته غلی شه ده ته به په خپله ور یاد شي چې دا غلطي شوې ده په دې باندې روژه ماتیږي نه روژې ته څه نقصان نه رسي او نه د دې قضا شته دی نه د دې څه کفاره هېڅ هم نشته دی بس دا په یېره چې څه وخوړل نو ویې خوړل البته کوشش پکار دی چې د روژې یاد هر وخت یي دا خوراک بندول د دې دپاره چې دا د روژې احساس تا ته یي نو پکار دی چې روژهدار ښه بیدار مغز یي دې ته هر وخت تیار یي لیکن بیا هم که څه وخت راغې خبره یېره شو نو په یېره باندې څه خوراک نشي کیدی شي که وشي نو په دې باندې روژې ته څه نقصان نه رسي د دې سره سره بعضې خلکو دا سوال کړی دی سوالات راځي چې مسواک باندې روژه ماتیږي که نه ماتیږي نو په مسواک باندې روژه نه ماتیږي اگر که مسواک تازه ولیدی په هغې باندې روژه نه ماتیږي البته دا کوشش پکار دی که مسواک ډېر تازه دی نو د تازه مسواک چې کوم اثرات دي یعنی د هغې ذایقه دننه تېره نه شي بهر د ته توکې نو دې باندې نقصان نه رسیږي بعضې خلکو سوال دا هم کړی دی چې د پېشمني ټیم موږ د سحري نه پس د پېشمني نه پس ټوت پیسټ وکړو د هغې خوند په خوله کې نو که صرف خوند په خوله کې پاتې او اذان وشو سبا وخته په دې باندې روژې ته څه نقصان نه رسیږي البته دا ده چې د روژې په وخت کې د ټوت پیسټ استعمالول که چېرته استعمال شي احتیاط کیدی شي خو ټیک ده که احتیاط نه شي کیدی پکار ده چې صرف په مسواک باندې اکتفا وشي او ټوت پیسټ بیا د شپې په وختونو کې استعمال کړی شي لیکن که احتیاط یې وکړو ټوت پیسټ استعمال شو د مجبورۍ د وجې نه او توکې کو بار ته څه چلانړ صرف پر ذایقه خولې ته په راتلو باندې روژې ته څه نقصان نه رسي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين